کوز دیر چکدره کې د سواد پر خطابات خوازخیل سره تعلق لرونکي سحر یوسفزی مرحوم چې د مرحوم ډاکټر محبوب الرحمن مشر رورو افسانو کتاب آگ او ورسای په دویم ځل چاپ شوی کتاب مخکتنه شوی ده. په دې سلسله کې سرتاج خان شهاب چکدروال استوګنه چنار کور کې د یوې ساده غونډې تابع شوی و چې پکې د مقامی سره سوات او پیښور نه راغلي میلمنو شرکت کړی و. غونډې ته د وینا په وخت د مرحوم سحر یوسفزی لوریانو پخوانی ایم پی ای نور سحر، ډاکټر نجمه سحر، بیرسټر عطاالله خان ادینزی، نجیب او نور وینا کوونکو د آگ او ورسای مصنف سحر یوسفزی په ژوند او افسانو کتاب رڼا واچوله او زیاته کړه چې د افسانو دا مجموعه د خپل وخت یو طاقتور اواز دی. په هغه وخت کې د پښتون قام روایت او طبقاتي کشمکش او یو وخت کې اشتراکي نظریات سره د مینې اظهار ښکارا کول واضح دي. د کتاب په حق له د نجمه سحر وینا وا بک لانچینګ سیریمنی دا سحر یوسفزی زما والد سے دغه دا بک آگ اور سائے like one of its kind دا شنه افسانو کتاب د یو پښتون نه کې د شي لیکل شوی د دې خپل ډېر امپورټنس او د دې های ډیماند 1967 کې د پریزیډنشل ایوارډ ملاو شوی دی او اوس چې د شکر الحمدلله موږ یو ځل بیا دا پرنٹ کو پبلش شو د باندې نجیب زیری ریسرچ چې په پښتو کې هغه ډېر زیات کمپریهنسیو شو. دا زموږ په دې دغه کې زموږ دویمنه فنکشن دی. موږ کانفرنس هم وکړو چې اباجان تھاټ چې دی دغه سوچ دغه علم او دغه فن چې دی خلکو ته ورسي ځکه چې هغه د دې خاورې طرف نه لکه داسې ښه اردو ویلو والا لیکلو والا او بیا په شارټ سټوري کې بیا په کرټیسزم کې یو میچلیس پرسنالټي دا ملټي ډایمنشنل پرسنالټي دا دې لپاره موږ دا سیریمني کړې ده زموږ ینګر جنریشن لپاره چې هغې لپاره now they have got something to read from, to do their research on, to work on او موږ غواړو د هر څه د خپل د ینګ جنریشن لپاره چې هغه د سحر یوسفزی د علم د فن خبر شي او موږ به دا سلسله جاری ساتو او موږ دا ټول هر چاته یو اوپن دغه ورکو چې راشي موږ سره اباجان سحر یوسفزی په کار باندې نور کار 1955 نه 64 دا افسانې لیکلي شوي دي هغې وفات شوي دي 95 کې خو یو ځل بیا موږ دا چې هر څه چې دی دا موږ ریوایو کړو. دین وړاندې غونډه کې د سحر یوسفزی مرحوم لوریانو نور سحر او ډاکټر نجمه سحر د نورو میلمنو سره د کتاب پرانیسته وکړه او دعاګانې وغوښتې. د دې سلسلې اولنی کتاب په 1958 کې چاپ شوی دی. په دې موقع ډاکټر نجمه سحر میلمنو ته د کتاب ډالۍ هم ورکړې. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدیر.